دغه باندې خراب کو نور د دې خو به سر وکړي دې وخت فوري طور تاسو ته ضرورت شته ګاډي ماریانو که داسې څه خبره وي نو خیر د مونږ تاسو سره یو مونږ نمبر هم د سره د انعام روډ دی شرف نواز دی چې څه ضرورت یې مونږ ته ووایي چې هغه شان د مونږ مخکې وینا وکړو دا یو ډېر لوی فرق دی دا یو ډېر ګوره خپل تکلیف بیان کې موږ دا راوستو خپل مشران ملک صاحب د دې خولې وینا نه چې کم کورونه متاثره شوي ای ته د ځای د ټینټونو د خوراک د اوبو ضرورت دی دې باره کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو اعلانونه پرونه راسې کېږي او د مونږ انتظامي نوشیره لګیا ده او تاسو ته یې چې تاسو ته مونږ پلاني ځای کې سکول خالی کړی دی پلاني ځای کې کالج خالی کړی دی چا ته ځای نو اوس هم د مونږ سره د رابطه کوي ځایونه شته دی سکولونه مونږ ورته کړي او نو هلته ځایونه ورته کمرې ورته خالي کړي دي او هر قسم تاسو ته به سهولت ملاویږي چونکې مونږ دغه د خوراک دغه هم تاسو هلته ملاویږي او قیمتي دغه مه خرابوئ دلته چې تاسو دلته پراته هلته راځئ هلته حفاظت کې به نو موږ خو تاسو ته ریکویسټ دی چې موږ انتظامي ډي سي صاحب نن دویمه درېیمه ورځ ده چې تاسو ته لګیا دی چې دغه ځایونو ته لاړ شئ چې حفاظت کې شئ نو موږ بیا هم دا اوس هم زه راغلی که دلته اوس هم دا څوک انشاءالله اول خو دې ټایم کې د 3 لاک سره پاسه کیوسک اوبه روانې دي او اوس به انشاءالله دې نه پس کمیږي الله دې کمې کړي او که بیا هم تاسو دغه نو تاسو سره دلته سکول نشته هغې کې دلته مونږ کیمپ دی تاسو هغې ته راځئ او هلته کې دی راشئ ستا نوم سره څه تکلیف دی دی کې ملک صاحب ورته ورته وایي دلي سره دلته چې کوم کسان دي دي ته د رهایش او د خوراک داسې چې دي ته ورکړي شي بلکې دي چې کوم نقصان شوی شي دی ځالو شي اب کېږي دې کیمپ ته تللی دي دي کې څه کسان سکول ته تللي کوم سکول ته تللي جنکو های سکول چره ملک صاحب جنکو های سکول کې کیمپ لګي تاسو به هغې وزټ کوئ اوس روان یم هغې ته روان یم هغې ته روان یم او کال ته څه کمی نو انشاءالله به ورته مونږ پوره کوو کیمپ ته به دی کیمپ ته نه څه چې کوم دي رشته دارانو کړی دي خپلوانو کړی دي هغه د مونږ انساني دغه یو چې څوک د ما رشته داران دلته دي نو سره کلا شي هغه د ما ځای ته راغلي هغه خپله کې خلک کوي باقي داسې خلک دي چې هغوی رشته دارانو کورونه هم دونه ني دغه ني هغوی ته مونږ کیمپ لګولی دي او هلته دې راځي او که څه تکلیف وي کیمپونه دې خېشکو قایم دي ټیک شو دلته دی هلته نه دی دا خو تاسو ته خېشکو کې ګرد هائی سکول کې دلته کې هغه کیمپ لګېدلی خوراک د انتظام بهترین سهولت وشي بیګام ورته خوراک راغلی دی او اوس هم ورته به رورسي نو خوراک باندې انشاءالله نه دی خوراک به رارسي باقي دویم دی تاسو ته یو خبره وکړه چې یاره د دوی ته نقصان نو خو چې څنګه دا سیلاب کېږي نو بیا به د دې لپاره انتظامي والا راځي او هغوی به حساب کتاب کوي او هغې مطابق به د خلکو ته نقصانات ملوي السلام علیکم نوې خبر دا دی چې توربېله ډیم او ورسک ډیم دواړو نه اوبه دې وخت کې بندې کړې شوي دي انشاءالله دا شته فلو ده دا به په 2-3 غنټو کې که خیر دا به کوزېږي انشاءالله السلام علیکم